بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. رستم نیوز سپیشل پروګرام سره زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمر خاکسار. کتونکو نن را سره پروګرام کې ملمه دی د جمعیت علماء اسلام تحصیلي مردان امیر مولانا محمد علي شاه حقانی صاحب. دې سره به نن مونږ د موجوده سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې کوو چې کوم صوبایي حکومت دی، وفاقي حکومت دی، د هغې د کارکردګۍ نه دې مطمئن دي که نه، او د دې چې کومه حلقه ده د کوم ایم پی ای چې طارق اریاني دی اوس منسټر دی، هغه دلته کې څومره کار کړی دی او د هغې کارکردګۍ ته دي په کوم نظر باندې ګوري. مولانا صاحب یو جهان مننه د وخت راکولو. تاسو ته د رستم نیوز د سپیشل پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني، تاسو هم ډېره مننه، شکریه چې تاسو راغلی. الله هم خوشحاله کړي. مننه. مولانا صاحب د صوبایي حکومت نه وفاقي حکومت کارکردګۍ نه تاسو مطمئن یې؟ په کوم نظر ګورئ د هغې کارکردګۍ ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمر خاکسار صاحب او ستاسو د ټیم ملګري، یقینا تاسو چې کوم سوال وکړو ډېر اهم سوال دی. په دې وخت کې په ملک کې سیاسي اړی ګړی دی. د دې وخت کې چې کوم حکومت روان دی نو دا د مخکې نه مولانا صاحب چې کله دا په 23 کې حکومت جوړ شو نو د جمعیت علماء اسلام دغه موقف د مخکې نه روان دی چې دا د فارم 47 خلک دی، سلیکټډ خلک دی، الیکټډ نه دي. نو کله چې یو سړی په یو ځای باندې هغه راوستلی شي، بیا به د هغه خلکو په ایما باندې د هغه خلکو په وینا باندې به هغه لګیا چلیږي به. او د دې تیر ګورمنټ کله چې دغه د پی ټی ای ګورمنټ و په هغې کې هم د فیض الحسن چوهان په خپله د دې اقرار کړی و، د میډیا مخکې کړی و چې موږ خو خلک موږ راوستلی شوي یو، نو چې موږ چا راوستي یو موږ به د هغې په وینا باندې لګیا کار به کوو. نو په دغه حوالې سره چونکې وفاقي چې حکومت دی نو هغه ناکامه روان دی او د هغې پالیسۍ ناکامه دي. پالیسي په دې بنیاد ناکامه دي چې په خپله پالیسو باندې کم چې کم د هغې وزیر اعظم صاحب دی، شهباز شریف صاحب دی، یا د هغې کابینټ دی، نو په خپله خوښه باندې هغې ډېر کم کارونه کوي او کم سیټ نه چې ورته ویلی کېږي بیروني سازشونه یا د بیروني ایجنډه باندې هغې لګیایي نو هغه مناسب باندې چونکې هغې ته چې کوم وینا د هلته نه کېږي او دا د مخکې نه زموږ د پاکستان یو المیه ده. پاکستان چې کله نه آزاد دی نو د هغه وخت نه دی په یو پابندو باندې را روان دی. مولانا صاحب مخکې یو 15 کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په 14 اګست باندې چې اوسه پورې پاکستان حقیقي معنو کې آزاد نه دی، نو هغه هم دغه یادوي چې لکه حقیقي معنی په دې اعتبار سره چې لکه که د چا کومه لکه د پاکستان دا موږ نه وایو چې دې خلکو کې اهلیت نشته، وزیر اعظم صاحب دی که یا دا کابینټ دی ښه اهلیت پکې شته خو هلته پابندي وي. د هغې ډېر وجوهات دي. جی صوبایي حکومت چونکې تعلیم او صحت د هغې په منشور کې شامل وي چې دې صوبه کې به تعلیم ایمرجنسي، صحت ایمرجنسي لګي. ضلع مردان کې د تعلیم او صحت چې کوم سهولتونه عوامو دپاره دي تاسو د هغې نه مطمئن یې؟ تر دې وخته پورې خو داسې کارکردګي نه ښکاري، حالانکې زمونږ د صوبې حوالې سره چونکې زمونږ د دې ګورمنټ تقریبا 14 کال روان دی. په 14 کاله کې داسې کار نه ښکاري چې یو سړی په هغې مطمئن شي. لکه زه به د دې د خپل پارټۍ د ورکر د خاص عهدهدارانو د هغې حوالې سره چې هغې مطمئن نه دي. یو هسې د بعضې ټیم کې د میډیا مخې ته یا داسې څه د خپل هغه د وجې به یو خبره کوي خو داسې کارکردګي خاص نشته د هغې. چونکې د دې نه مخکې الحمدلله 2002 نه پس زمونږ د ایم ایم ای ګورمنټ تېر شوی و. الحمدلله په هغه وخت کې نه صوبې خود مختاره وې، څه اختیار مو سره نه و، خو هغه وخت کې د ایم ایم ای ګورمنټ چې کوم زمونږ دې صوبې له کوم انکم ورکړی و 150 ارب انکم چې هغه ورکړی و او په ډېر محدود وسایلو کې ورکړی و. لکه هغه مو د دې وخت کې پکار دی چې د هغې نه یو په 10 وی، ځکه چې هغه وخت کې دراني صاحب وزیر اعلی او هغه زمونږ چې کوم د صوبې دې وخت کې هر صوبې ته خپل حق حاصل دی د بجلی په مد کې. زمونږ هغه وخت کې 110 ارب روپۍ د بجلی په مد کې
دا موږ د وفاق نه راغستې وي. داسې مالکانټري هغه وخت کې 3 ارب روپۍ، دلته د ګورګورې ګیس 37 ارب روپۍ، دا 150 ارب روپۍ د هغه وخت دي. بیا الحمدلله زمونږ صوبې 8 ارب هغه وخت کې 16 ارب مقروض وه، 8 ارب وفاق ته واپس کړی او هغې نه پس ان پی ګورنمنټ راغی تقریبا 124 ارب بیا مقروض شو. بیا ورپسې پی ټی ای چې کله هغه لومبۍ ټینور کې راغی نو 500 نه واوړېده، په دې دویم ټینور کې د 1000 نه واوړېده، دې وخت تقریبا 1500 کې روان دی او کارکردګي څه شته نه. الحمدلله په هغه وخت کې د زمونږ د ایم ایم ای ګورنمنټ تقریبا دوراني صاحب حوالې سره ځکه چې هغه یو الکټر پاتې شوی، وزیر اعلی پاتې شوی، د هغې د وینا مطابق په صوبه کې موږ 95 ډیګري کالج جوړ کړي وو. دغه شانتې په 100 سکولونه دا جوړ شوي وو. او هغه ورځې زمونږ د ایم پی ای صاحب اریاني صاحب یو دعوه وکړه، زمونږ چونکیدا موږ سره نږدې یو سی بابیڼۍ ده، وایي ما پکې 19 سکولونه جوړ کړي نوي، نو موږ خو پکې چېرته شاید چېرته یو نیمې جوړ کړی، دا نه شو ویلی، 19 سکولونه او زما په خیال په ټوله ضلع کې نه جوړ کړي. نو دعوې خو شته خو کارکردګي صفر ده. او د هغې دغه مین وجه سره مخکې چې ما د وفاق باره کې کومه خبره وکړه، څنګه په وفاق کې هغه خلک الکټډ نه سلیکټډ دي، نو دغه شان دی په کې پي کې هم دا خلک سلیکټډ راغلی دی، لکه دې د منډیټ عوامي نه دی میلاو، خو شی ورکړی شوی دی. نو د هغې په تناظر کې دي چې کوم هغه خلک ورته وایي، نو چونکې د هغې په وینا باندې دي کار کوي. او بقیه تاسو دغه مخکې کله هم چې د صوبې واکمن لکه دې وخت کې زه به دا وایم چې 3 وزیر اعلی دا په دې ټینور کې بدل شو. دې وخت کې چې کوم وزیر اعلی دی نو هغه د خان د رازادېدو کې د شروع نه هغه لګیا دی چې موږ به خان رازادو. هغه پخپله وایي چې زه د خان د رازادېدو لپاره راغلی یم، د قوم دپاره نه یم راغلی چې قوم له به کارونه کومه، او په دغه ایجنډه باندې لګیا دی. خو بیا هم هغه بل ورځ مولانا صاحب له راغی د صوبې په یو څو مسایلو کې مولانا صاحب هم ته ویلکم ویو. الحمدلله مولانا زمونږ جمعیت العلماء د داسې سیاست کوي چې په کوم ځای کې د قوم او د ملک مفاد وي نو په هغې کې هغه خپل څیز کم ترخوالی وي، کم زمونږ یو قسم د دې خلکو سره د ډېر مخکې نه یو کلیشز روان دي، هغه ټول شاته کي. خو د قوم د مفادو لپاره بیا مولانا صاحب هغې ته ویلکم ویو او هغې کې یو 2 څیزونه هغه ثمره هم پې شروع شوه د ان اف سی اواډ والې سره، هغې کې توسیع وشوله. بیا چې کوم د غنمو ترسیل او د غلې هغه هم شروع شو. الحمدلله داسې نور ډېر څیزونه په هغې باندې مشاورت د صوبې حوالې سره چې د صوبې چې کوم خود مختاري ده، د صوبې کوم حقوق دي په هغې کې زمونږ الحمدلله ډېر، لکه زه به دې وخت کې چې کوم زمونږ د اے این پی او مولانا صاحب د شهید شو مولانا خانزیب صاحب د هغې په دې کې ډېر ښه کردار، یو شتمونه پښتونخوا یو کتاب یې لیکلی و. نو یقینا موږ د هغې یو خراج تحسین مطابق شو. هغه زمونږ چونکې زمونږ د فیلډ نه دی، اگر چې نظیراتي خو د اے این پي سره و، خو الحمدلله یو عالم و، نو په دې څیز باندې هغه ډېر کار کړی و. او دا زمونږ هم د صوبې حقوق دي، د صوبې حق، دا زمونږ د هر د صوبې چې څومره زمونږ هغه که هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، خو د صوبې باندې دغه حق دی، نو هغه ته میلاودل ولا پکار دي. او زمونږ دې وخت کې صوبه الحمدلله په ټول پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې دومره معدنیات یا دومره انکم په یو ځای کې نشته څومره چې زمونږ په صوبه کې دي. په دې وجه موږ باندې یو څیز مسلط کیږي لکه دهشتګردي مسلط ته او غربت په موږ مسلط دی. حالان کې دې وخت کې زه به دا وایم په پنجاب کې څونه کارونه سټارټ دي، زمونږ د صوبې چې کوم فنډونه دي په پنجاب کې لګي. نو دا ولې دا زمونږ د صوبې د خلک نه دی یا د پاکستانیان نه دي؟ نو دې حوالې سره ټول دغه نه اهلیت دا به دا وایو چې دې کې خو به هم شته، خو څه پې د بره نه چې کله شی دې ته یو حواله شي، دې په خپله منډیټ نه دی اخیستی. موږ په دې باندې یو قسم ډېر انتهایي په معذرت سره دا خبره کوو چې په دې موږ ښه لکه یقیني دهانې سره دا خبره کوو چې دې ته منډیټ نه دی حاصل، خو بیا هم ورکړی شوی دی. په دې وجه دا صوبه هم تباه ده او بعضې ځایونو کې لکه د پاکستان هم حالات چې کومې پالیسۍ دي خاص کر بیروني حوالې سره هغه تباه دي. مولانا صاحب ستاسو حلقه کې څومره مسایل دي او هغه چې کوم مخکني مسایل دي هغه 14 کاله کې حل شو؟
دا کوم زموږ حلقه ده نو لکه کومه چې د دې ګورمنټ څونه وخت شو نو په دې کې خو لکه چې کوم کارونه وشو نو دا د نل برابر دي ځکه چې 14 کاله وشو مخکې ما د خپل ګورمنټ خبره وکړه زمونږ 15 کاله ګورمنټ تېر شوی او هغه وخت کې صوبه خود مختار هم نه وه او دا لږ غونډه کې زمونږ په دې حلقه هغه وخت جبل صاحب ایم پی او نو هغه چې کوم کارونه کړي د بخشالي کالج شو د شنکر کالج شو یا نور داسې ځایونه شو او روډونه شو بلا کارونه یې کړي او خو لکه کله چې د عاطف خان الحمدلله په دې باندې دغه پاتې شوی دی ایم پی پاتې شوی دی بیا ورپسې دا دوه پیرې هغه په ایم پی پاتې شوی بلکې منسټر پاتې شوی بیا پکې داریاني دی بیا د منسټر شو خو چې څونه کارونه د حلقې دپاره پکارو نو هغه د نیل برابر دي زمونږ د خپله دا دی دلته ګیس نشته دا تقریبا په 2000 زمونږ په ټینیور کې دا منظور شوی دی تر اوسه پورې دلته ګیس رانغی نو ډېرې لکه د بجلي حوالې سره بجلي حلقه کې زمونږ د خپل وطن ده زمونږ د خپلې صوبې ده خو په شواروز کې لکه 8 غنټې بجلي وي هغه هم لکه وي خو چې راشي نو 120 130 مونږ خدای سولر دی خو چې ماسخوتن مونږ دا ته واړو نو هغه بیا چارجنګ نه کوي اکثر واپس ټیو شروع کی واپس یې مونږ وابډه بنده کو سولر ته کو نو چته شپه کې به ناوخته به وولټیج برابرېږي ورنه ماسخوتن کې 120 130 وولټیج دی د دې نه حالانکې موږ د ساورډیر او د ګدر فیډل دا اوس 2-3 کاله وشو چې دا جدا شوي په ساورډیر باندې مخکې لږ لوډ ډېر هغه بیا موږ احتجاج وکړو هغه بیا دوباره موږ ته د ګدر هم جوړ شو خو بهرحال خبرې غرض نه چې لکه کم شعبې ته ځي که وابډه ده که ایجوکیشن دی که هیلث دی هیلث هم دلته داسې خاص لکه د دې چې څونه ټینیور دی یا په دې کې دي داسې خاص کار د حلقې حوالې سره نه دی کړی دعوې ډېرې دي خو د کار نه موږ لکه دا بو چې 1% هم مطمئن نه یو مولانا صاحب د جمعیت علماء اسلام د ذمہ دار په حیث په ځوانانو دپاره څه پیغام وي ستاسو زموږ خو ټولو ځوانانو ته خصوصا چې څومره د دې حلقې والا دي یا اهل مردان دی نو د اتفاق او د اتحاد صورت پکار دی چې په کم ځای کې کومه پارټي بر سره اقتدار راشي نو هغې سره چې ما او تا کم از کم د هغې خپې نه راښکو او هغې حکومت کوي لکه الحمدلله دا خبره زمونږ په د 8 نه پس چې کوم حزب اختلاف تیر شوی دی نو مولانا صاحب به داسې نه کړي چې د قوم په مفادو کې به هغه خپل سیاست چمکو کړی که چېرې دا شی زمونږ سیاستدان پرېښودو یا زمونږ ورکر پرېښودو یا زمونږ د چې څومره اورېدونکي دي چونکې زمونږ د خپلې حلقې والے سره به خبره وکړو که موږ د دې خپلو چې کوم زمونږ بر سره اقتدار ایم پی راشي نو دا صرف د یو پارټۍ نه وي دا د ټولو مشترکه وي خو که دوی یو شانتې کارونه شروع کړو نو انشاءالله دې کې بیا څه تفریق نه کېږي لکه ډېر څیزونه داسې نن سبا کېږي چې د کومه پارټۍ اقتدار راشي بس هغې و چې دا خو زمونږ ایم پی دی زمونږ ایم این دی حالانکې دا د ټولو دی دا شکه ختم شو نو انشاءالله زمونږ ټول کارونه هم کېږي او زمونږ حلقه به مخکې ځي او خاص کر زمونږ چې کوم د جمعیت علماء اسلام ورکر دی هغې د زمونږ دغه یو اپیل دی او دغه یو درخواست دی چې په هر څیز کې د مثبت کمنټس یا د مثبت کردار دا پکار دی او د نګیټو څیزونو نه او د پروپیګنډو نه دا ځان ساتل پکار دي نو انشاءالله موږ به مخترقي کوو او د اتفاق او د اتحاد چې کوم دامن دی چې دا موږ نه پرېږدو نو انشاءالله زمونږ د علاقه زمونږ د حلقه زمونږ د مردان دا به مخکې ځي انشاءالله یو جهان مننه ګرانو کتونکو دا و د جمعیت علماء اسلام تحصیل مردان امیر مولانا محمد علي شاه حقاني صاحب چې د دې خبرې اترې تاسو واورېدې دی په ملکی سیاست باندې هم خبرې وکړې او کوم چې صوبایي حکومت دی هغې د خیبر پښتونخوا د ولس د حقوقو لپاره هیڅ قسمه سکار نه کوي هغې دپاره هم مشورې ورکړې او ځوانانو دپاره خصوصي پیغام ورکړو چې تاسو په سوشل میډیا په ذریعه باندې خپل کردار چې کوم دی هغه مثبت طریقې سره ادا کړئ انشاءالله دې سره به ټول مسایل چې کوم دي
هغه ښه طرف ته لاړ شي او معاشرې نه چې څومره معاشرتي برایانې دي هغه به ختم شي. همدلته کې خپل قربا عمر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.